کوم پاڅون چې په 26 تاریخ باندې و هغه ملتوي شو. نو ما ته په دې باندې ډېر زیات دوک ورسېده. نو زه د باجوړ امن اکشن کمیټۍ نه دا درخواست کوم چې سرنو دې په دې خبره باندې غور وکړي او د دې نه اوس د واپسي لاره نشته دی، ځکه چې دا ډېر لوی نقصان دی، په دې کې ډېر لوی زیات تاوان دی چې موږ د دې نه اوس واپس کیږو. په قوم کې ډېره بې اعتمادي پیدا کیږي. نو زما دا درخواست دی د ټولو نه چې په دې باندې د سبا بیرته غور وکړي او په دې خپل تاریخ باندې دا امن پاڅون چې کوم دی دا دې وشي. او که به هر حال بیخي دې و چې نه کوو نو دا امن پاڅون بیا خدای کړی تاوان دی. دا به انشاءالله تعالی پاکستان پیپلز پارټي کوي. که د پاکستان پیپلز پارټۍ ملګري را سره نه وو نو زه به یې 3 میرونه دي او 4 بچي مې دي، یو په لاهور کې په یونیورسټۍ کې دی او 3 په کلي کې دي. نو بس دغه موږ خپل وروڼه او بچي به را سره خو دا امن پاڅون چې کوم دی دا به انشاءالله تعالی کیږي. که په دغه 26 تاریخ باندې ممکنه او په دغه 26 تاریخ باندې بیا کومه او که په دغه ممکنه نه وه د ملګرو سره به مشوره کوم او سلا به کوم او د سلا مشورې نه بل تاریخ به ورکومه. خو د دې نه واپسي دا د آینده دپاره نه ډېر لوی نقصان دی. بیا به موږ راوځو، خلک به راباندې اعتماد نه کوي او دا پاڅون به کېږي انشاءالله تعالی. اوس به خامخا کېږي او په هر حال باندې چې کوم دی نو انشاءالله تعالی دا پاڅون به کېږي. نو زما درخواست دی د باجوړ امن اکشن کمیټۍ ته چې ښه خبره به دا چې دا ټول په اتفاق رای سره وشي نو ښه به وي. که نه نو انشاءالله تعالی که څوک یې کوي او که نه کوي پاکستان پیپلز پارټي به د امن پاڅون انشاءالله تعالی د خپلو بچو د امن دپاره نه، د خپلو کونډو دپاره نه، د خپلو یتیمانو دپاره نه، د خپل مستقبل دپاره نه. موږ ته ډېر خلک وایي یاره دا دي هغه دي. موږ وایو چې یاره لعنت دې په هغه ژوند باندې شي کوم باندې چې زه خپله خور د کونډه کېدو نه بچه نه کړمه، په کوم باندې چې زه خپل بچي د یتیم کېدو نه بچ نه کړمه. که داسې ژوند دي نو د دې نه بیا مرګ په 20 برخې باندې ښه دی چې موږ د دې یېرې د وجې نه چې یاره خیر دی زما خویندې میندې دې کونډې کېږي او زما د علاقې زما د ولس بچي دې یتیمانان کېږي، خو چې زما سر ته خیر وي نو دغه شانته سر موږ نه خپل سر ته چې کوم دی نو دغه شانته خیر موږ نه غواړو. زموږ سر د دې قام دی، د دې ولس دی، د دې خاورې دی او د دې دپاره نه انشاءالله تعالی چې هر حد ته رسېدلي موږ به د دې د امن دپاره رسو او کوشش به دا کوو چې دا کوم یک طرفه جنګ روان دی چې پښتون د پښتون سره دا لاس د دې سره په جنګ باندې دی، ځکه چې په دې جنګ کې نور څوک نه مري. په دې کې چې د هر طرفه مري نو پښتانه مري، چې په هر نوم باندې مري نو پښتانه مري، چې څوک مري نو دا یو شی پکې لازمي دی. نومونه ولا جدا جدا دي، د چا نوم پولس دی، د چا نوم فوجي دی، د چا نوم ملک دی، د چا نوم سیاسي دی، د چا نوم طالب دی، د چا نوم داعش دی، د چا نوم القاعده دی. نومونه ولا مختلف ایښي دي، خو دا یو شی پکې مشترک دی چې مري نو ښځه د پښتون کونډه کېږي، بچی د پښتون یتیم کېږي. دا جنګ د خپلې خاورې نه د ایستلو دپاره نه چې هر قسم قرباني موږ ورته تیار یو. نو زه د امن اکشن کمیټۍ نه هم دا درخواست کوم چې سرنو دې په دې خپله فیصله باندې بېرته غور وکړي